بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 3 علامات اسم. مخکې مصنف رحمت الله علیه دا خبر وکړه چې کله جمله د دوو کلمو نه یا د زیاتو کلمو نه جوړه شوې وي، نو په دغه جمله کې اسم، فعل او حرف پیجندل، دغه شانتی مسند او مسند الیه پیجندل، معرب او مبنی پیجندل، عامل او معمول پیجندل، دا د علم النحو نه حاصلیږي. نو اوس په دې فصل نمبر 3 کې مصنف رحمت الله علیه د اسم علامات ذکر کړي. مطلب د دې دا چې په جمله کې د اسم د پیژنګلو لپاره به مونږه کم علامات ګورو چې د هغې په وجه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. دې پسې بیا علامات فعل دي، بیا علامات حرف، بیا د معرب او د مبنی بیان دی، بیا د عامل او د معمول او دا پورا تفصیل چې دی نو مصنف رحمت الله علیه دا بیان کړی دی په خپله باندې. په 3 نمبر فصل کې اوس فرمایي چې علامات اسم نمبر 1 الف لام، نمبر 2 حرف جر اس کی شروع میں ہو، جیسے الحمد بزیدن. الف لام په شروع کې راغلی لکه الحمد، یا حرف جر د هغې په شروع کې راغلی لکه بزیدن کې با. حروف جارا د دې بیان رستو را روان دي. نمبر 3 تنوین اس کے آخر میں ہو، تنوین په آخر کې راغلی لکه زیدن کې په دال تنوین دی. نمبر 4 مسند الیہ ہو، مسند الیہ وی لکه زید قائم، زید مبتدا دی، قائم خبر دی. او مخکې مونږ دا ویلو چې مبتدا دا مسند الیہ وی. 5 نمبر مضاف ہو، مضاف بوی لکه غلام زیدن، په غلام زیدن کې غلام چې دینو دا مضاف دی زید تا. 6 نمبر مصغر ہو، مصغر بوی، د مصغر پورا تفصیل رست را روان دی، جیسے قریشن رجیلن. 7 نمبر منصوب ہو، منصوب بی یعنی نسبت بے شوید دی هم تفصیل لا روان دی رستو، لکه بغدادیون هندیون. تثنیه ہو جیسے رجلانی، یعنی داس یو اسمی چې په دو دلالت کوي لکه رجلانی. جمع ہو جیسے رجالن، داس یو اسمی چې دون په زیاتو دلالت کوي لکه رجالن. موصوف ہو، موصوف بوی یعنی دادا با صفت شوی، جیسے رجلن کریمن کی دا رجلن صفت شوی دی پا کریمن سره. 11 نمبر تاء متحرکہ اس سے ملی ہو، تاء متحرکہ دی سره پیوست شوی جیسے ضاربتن، پا ضاربتن کی تا دی سره پیوست شوی. اس د الف لام د وجه نمونږ پیژنو چې الحمد دا اسم دی. د با حرف جر د وجه مونږ ته پته لګي بزیدن کې دا زید چې دی دا اسم دی. زیدن کې د اخیری تنوین د وجه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او زیدن قائمون کې زیدن مبتدا دی، مسند الیہ دی، په دی وجه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او غلام زیدن کې غلام مضاف دی، په دی وجه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او قریشن رجیلن دا مصغر دی، په دی وجه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او بغدادیون هندیون دا اسم منصوب دی، نو د نسبت د وجه نه مونږ ته پته لګي چې دا اسم دی. او رجلان دو سړي، د دې د وجه نه چې د دې معنی د دو سړي مونږ ته پته لګي چې دا تثنیه ده، او تثنیه علامت د اسم دی، نو رجلان اسم دی.
او رجال ډیر سړي د دوونه په زیاتو باندې دا دلالت کوي. د دې د وجه نه دا جمع ده او جمع چې د علامت د اسم دی نو رجالونم اسم دی. او رجل کریم شریف سړی نو دې ځکه رجل چې دی دا موصوف دی، کریم د دې صفت دی. نو د دې وجه چې دا رجل چې دی دا موصوف دی، مونږ وایو دا اسم دی ځکه موصوف کېدل علامت د اسم دی. فائدہ واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. دا خبره دی واضح ہے چې فعل تثنیہ او جمع نشي کېدی. اوس علم الصرف کې مونږ دا ویلي دي چې فعل چې دی نو پدې کې تثنیه صيغه مرাজি او جمع مرাজি. نو دا ولی نو مصنف فرمایي چې په فعل کې کومه تثنیه نو دا مطلب دی چې دا فعل دو کسانو کړی دی. ناغه د دو کسانو د پاره چې کوم ضمیر راغلی نو هغه اسم دی. او چې فعل کله جمع نو دا مطلب دی چې دا فعل ډیرو کسانو کړی دی. نو د ډیرو کسانو د پاره چې کوم ضمیر راغلی دا هغه اسم دی. دا مطلب نه دی چې فعل تثنیه نو دای مطلب دی چې دو کارونه، او چې فعل جمع نو دای مطلب دی ډیر کارونه، بلکې فعل چې واحدی نو دا مطلب چې یو کس کار کړی دی. چې تثنیه نو دا مطلب دی چې دو کسانو کړی دی کار یو دی. او چې کله جمع نو د دې دا مطلب دی چې ډیرو کسانو کړی دی او کار یو دی. اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہے. جیسے فعلا یا فعلانی، ان دو مردوں نے کیا، اگر دو کسانو کارو کو دا فاعل پہ اعتبار تثنیہ دی، وہ دو مرد کرتے ہیں. ایسی ہی فعلو یا فعلونا، ان سب مردوں نے کیا، اگر ڈیرو کسانو کارو کو وہ سب مرد کرتے ہیں، اگر ڈیر کسان کار کئی دا فاعل پہ اعتبار جمع دا. کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں. کون کی چیزیں آغا دو کسان دی یا زیاد تھی، یہ مطلب نہیں کہ وہ دو کام کی یا سب کام کی. دو کارونه وکړل یا ډیر کارونه وکړل دا مطلب نه دی. کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئی. خوب ذہن نشین کر لیں.